أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان. دا یو بله مسله بیانېږي اهمه چې کله د رمضان المبارک په میاشت کې ماشوم بالغ شي، بلوغ ته ورسي او یا یو کافر مسلمان شي په روژه کې، د ده حکم د روژې څه دی؟ شریعت وایي فقهاو پې تصریح کړې ده چې امسکا بقیت یومهما، دی به بند شي د خوراک نه دغه باقي ورځ چې هر څومره ورځ پاتې ده، ولې د ورځې دی بالغ شو، پته ولګېده نو د ورځې دی بالغ شو، لکه هلکو تر اوسه احتلام نه و، ته ورځ کې د روژې سهار ویده شوي دی، احتلام وشو، بس پته ولګېده بالغ لومبۍ ځل یا بل څه طریقې سره ترې خروج د مني وشو، نو دی به دا باقي ورځ خوراک بیا نه کوي. وصام بعده، او د هغې نه پس به بیا نورې ټولې روژې نیسي. ولم یقضیا ما مضا، او قضا به نه راوړي چې دا کمې ته تېرېږي، لکه نور ورځې چې دی بالغ نه و نو د هغه ورځو روژو قضا ورباندې نشته. پوه شوې؟ دې ښکاره علامه ده. داسې جینۍ والا چې جینۍ وه په روژه کې ورته حیض شروع شو ابتداءً، نو بس هغه به بیا دغه باقي ورځ خوراک نه کوي، او روژه خو پیسې هم نشته، رښتیا خو حیض پې شروع شو که نه، نو حیض کې خو هسې هم روژه نشته چې حیض یې کله ختم شي بس بیا به نورې ټولې روژې نیسي. ومن اغمی علیه فی رمضان، او هغه څوک چې بېهوشه شو په رمضان په میاشت کې، لکه د غرمې بېهوشه شو یا د سهار بېهوشه شو او بالغ و عاقل و بېهوشي پرې راغله، نو لم یقض اليوم الذي حدث فيه الاغماء، دته چې کومه ورځ هغه بېهوشي پیدا شوې ده هغې ورځې قضا به نه راوړي او ته معاف ته. وقضا ما بعده، او د هغې نه پس چې څونه ورځې د بېهوشۍ په ده تېرېږي، یوه دوه درې هر څو چې کله په هوش کې راغی د دې قضا به راوړي. پوه شئ په صورت کله دې په هوش کې راغی بیا به د دې رجوع څه راوړي؟ قضا به راوړي. واذا افاق المجنون، او چې کله جوړ شو لیونی و او بس دې په روژه کې ښه شو، فی بعض رمضان، په بعض روژو کې ښه شو، لس ورځې لیونی و بیا لس ورځې بعد جوړ شو په روژه کې، نو قضا ما مضا منه، دې به دا څو ورځې چې ده نه تېرې شوي دي په روژه کې د هغې قضا به هم راوړي. لکه لس ورځې لیونی و بیا په هوش راغی، د باندې قضا لازمه شوه، هغه تېره قضا به راوړي. وصام ما بقیه، او دا باقي ورځې چې دي دا به روژه بیا نیسي، ولې چې دی خو په هوش کې دی که هغه بېهوشي ختمه شوې ده یا لیونی دی، لیونتوب یې ختم شوی دی، نو دغه باقي ورځې به دې قضا راوړي. واذا حاضت المرأة، او کله چې حایضه شوه ښځه، او نفست یا نفاسه شوه ښځه، نفاس دا مسلې خو تاسو اورېدلي دي، نفاس د بچي د پیدایش نه پس چې کومه وینه راځي، نو دا به څه کوي په روژه کې؟ افطرت، د دغې ورځې قضا دا به وخوري، ولې چې بس روژې نه کېږي نو. وقضت، او بیا به قضا راوړي. اذا طهرت یا طهرت، کله چې دا پاکه شي، چې پاکه شي بیا به قضا راوړي. دا بله مسله. واذا قدم المسافر، او کله چې مسافر کور ته راشي، او طهرت الحائض، یا پاکه شوه حایضه ښځه، حایضه ښځه وه حیض جاري و په روژه کې ودرېده وینه پاکه شوه. فی بعض النهار، په بعضې حصه د ورځ کې
حیض بند شو یا مسافر د ورځې راورسېد په روژه کې کور ته خو داسې څه وخت لا روژه ماتي ته پاتې نو دی به څه کوي امسکا عن الطعام والشراب بقیة یومهما دی به بند شي د خوراک او څښاک نه د باقي ورځ لکه مسافر د غرمې راورسېد نو تر ماښامه به کور کې بیا خوراک نه کوي د خلکو مخکې ټیک ته چې مسافر راغی خو خوراک به نه کوي دغه شان ښځه وه هغه چې کوم دی نو حیض یې بند شو نو حیض کې خو خوراک کولی شي خو حیض یې ودرېد چې ودرېده نو خوراک به بند خیال دې شو د باقي ورځې خوراک به بیا نه کوي خو چې کله په سبا شي نو بیا به روژه هم نیسي او بیا به هر څه کوي خوراک به بند شي ومن تسحر او چې چا پښمني وکړه دا بله اهمه مسله ده چا پښمني وکړه یا کوو وهو یظن او د هغه دا ګمان چې ان الفجر لم یطلع لم یطلع سحر نه دی راختلی بعض اوقات وریځي لا سحر پته نه لګي او خلک لګي خوراک کوي او دې لګیا دي درزاري کېږي خوراک کوي او افطر یې روژه ماته که هو یرا ان الشمس قد غربت او دته دا معلومه شو چې نور پرېوتی دی بعض اوقات مازدیګر کې توره تیاري شي اوس خو لږ آلات شته نقشې مقشې پخوا خو دا قصه نه وه یو دم توره تیاري شي مازدیګر او د ده خیال دی چې جوړ نور پرېوتی دی خو لا نور پرېوتلی نه دی او دې مقصد د نر بچي لګیا شو رضاري کوي روژه یې ماته سهار هم لګیا دی خوراک کوي او خیال دی چې لا وختي دی ثم تبین بیا ورته پته ولګېده ښکاره شو چې ان الفجر کان قد طلع هلکه سهار خو راختلی دی ستا خو صبح صادق شوی دی دا خو مونږ څنګه چلو او ان الشمس لم تغرب یا ورته پته ولګېده چې نور لا پرېوتی نه دی دا خو هسې تیاره خوره شوې وه ذلک اليوم په دغه ورځ ورته پته ولګېده چا ورته وي چې دا څه کوې لکه وخت خو لا شته نو ولا کفارت علیه قضا به یې راوړي او کفاره ورباندې نشته په صورت د مسلې پوه شوې د دې روژې قضا به راوړي ولې چې د پښمني نه وروسته خوراک کړی دی نو دا خو روژه ونه شوه او قضا به بیا راوړي خو کفاره ولې چې په خطا کې شوې ده نو قضا پې نشته او کفاره به قضا پې شته توبه خدایه او کفاره پې نشته په مسله پوه شوې بله مسله ومن رأى هلال الفطر او چا چې ولیده میاشت د وړوکي اختر وحده یوازې ولیده نو لم یفطر دې به روژه نه ماتوي واذا كانت بالسماء عله او کچرې په اسمان کې اوریځ وه لم يقبل الامام نو امام به نه قبلی فی هلال الفطر په هغه اختر د وړوکي اختر د میاشت کې گواهی به نه قبلی د یو کس الا شهادت رجلین مگر د دو سړو گواهی او رجل و امراتین یا د یو سړي او د دوو ښځو چې دی گواهی ورکړه اوریځ په موده کې نو بس بیا به امام دا اختر گواهی قبوله کړي اختر به وکړي نه توبه خدای مسله لا پاتې ده غوږ کښېږدی وان لم تکن بالسماء عله اخو چې علت ښه هغه چې علت و لکه اوریځ وه نو اوریځ کې بیا د یو سړي او د دوو ښځو ګوۍ قبلېدی شي د اختر یا د دوو سړو ټیک شوه وان لم تکن بالسماء علة او که چېرې په اسمان کې اوریځ نه وه تک شین اسمانو نو لم یقبل امام به نه قبلی بادشاه به نه قبلی گواهی الا شهادت جماعت مگر د یو ډلې ګوی به قبلی چې ډېر کسان ګوی وکړي چې یو میاشت مونږ ولیده او دا کوم صورت کې چې اسمان صفاوي شاباس چې اسمان صفاوي او چې اسمان صفانی د څو ګواهانو په ګوی به عمل کوي دا دوه یقع العلم بخبرهم د ډلې په ګوی چې واقع کېږي علم په هغې په خبر باندې یقین راځي چې او دا دومره کسان چې ګوی کوي نو میاشت به راختلي وي د اختر دا حکم دی او دا وړوکې دا روژې حکم دا دی
که یو سړي میاشت ولیده یو سړي نو هغه دپاره که بادشاهي ګوۍ قبوله نه کړه نو هغه به روژه نیسي. اول کې تاسو ته دا مسله تېره شوې ده او دا دې ځای کې چې یو سړي ولیده نو اختر به دې نه کوي یوازې دا روژه به نه نیسي اختر به نه کوي توبه اختر به نه کوي. باب د روژې د میاشتې د لیدلو او نه لیدلو دا سر ته ورسېد.